السلام علیکم زیم سلمان خان او په ټیپس اینڈ ټیک چینل کې تاسو ته هرکلی وایم. نن ویډیو کې به تاسو ته کو تاسو په خپل لیپټاپ کې یا په خپل کمپیوټر کې کار کوي او تاسو ډېر زیات ټایم اخلي. نو موږ به څنګه داسې یو څو طریقې استعمالو یا څنګه کم ټریکس اپلای کوو چې څو چلو شي زموږ نه هغه کار چې کم دی لږ ټایم اخلي. نن به تاسو ته په دې ویډیو کې وایم چې موږ به څنګه داسې شارټ کټ کی چې کم دی هغه استعمالو چې زموږ نه یو کار چې دی هغه لږ ټایم واخلي او زموږ وخت چې کم دی هغه بچت شي. نو ویډیو پوره وګورئ، خوښه شول نو شیر یې کړئ، ملګرو سره ضرور شیر کړئ. او که تاسو زما په یوټیوب چینل کې نوي یې نو ضرور زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن ضرور وخی دغه شان تاسو ته نور کوم او وړي ټیپس اینڈ ټریکس چې کوم دي تاسو ته در رسي، اکو د موبایل په باره کې او که د کمپیوټر په باره کې. نو راځئ د لیپټاپ سکرین ته چې تاسو ته زه وایم چې څنګه مونږ خپل کار چې کوم دی هغه په لږ ټایم کې کوو په یو څو شارټ کټ کی سره یا په یو څو ټریپسو سره. کومون له څوک وایي چې تاسو دا چلو کوئ چې فایل ایکسپلورر چې کوم دی هغه کولو کوي. نو موږ څه چلو کوو، عموما موږ دا چلو کوو چې راشو دلته کې ولاندې چې کوم د فایل دغه دا موږ څوک د باندې کلیک کوو دی کولو شي. خو نه چې موږ به نن داسې چل نه کوو. موږ به دا چل کوو زموږ تاسو ته لومبنې شارټ کټ کی وایم هغه دی موږ سره وینډو پلس ای چې کله موږ وخو نو موږ سره به څه چلو شي دی به کولو شي. دویمه طریقه دویمه شارټ کټ کی دله وایم چې کله موږ سره دغه شان بلا فایلونه کولو وي، صحیح شي جي دا موږ سره کولو دی. موږ له کو څوک وایي چې دا څه چلو کوي تاسو دا مینیمایز کوئ. مینیمایز مطلب دا دی چې دا تاسو په سکرین نه لرې کوئ. موږ څه چل کوو، موږ عموما دا چلو کوو چې موږ په یو باندې کلیک کوو او مینیمایز کوو، مطلب سکرین نه لر کوو. خو نه جي موږ به داسې چل نه کوو. موږ چې کله دویمه شارټ کټ کی دله وایم چې کله موږ وینډو پلس ام وخو دا به څه چلو شي، دا به مینیمایز شي. ښه جي. درېیمه طریقه دله وایم. درېیمه طریقه داسې ده موږ له چېرې څوک وایي چې په خپل کمپیوټر کې چې کوم دی کمانډ رن چې کوم دی هغه تاسو کولو کوئ. نو موږ څه چلو کوو، موږ عموما داسې چلو کوو چې دلته کې راشو او سرچ کې ولیکو رن. چې کله سرچ کې رن ولیکو نو موږ سره دغه شان دا اپس کولو شي. خو نه جي داسې به موږ نه کوو. درېیمه طریقه دله وایم چې موږ به څنګه دا کولاوو چې کله موږ وینډو پلس آر چې کوم دی ووهو، وینډو پلس آر چې کله هم موږ ووهو نو څه چل به وشي، موږ سره به رن کمانډ چې کوم دی هغه به موږ سره کولو شي. څلورمه طریقه دله وایم. څلورمه طریقه داسې ده چې کله موږ سره په لیپټاپ کې بلا فایلونه کولو وي، صحیح شي جي دا شان موږ سره بلا شي کولو وي او موږ وایو چې موږ د صرف دوه چې کم دي هغه پر خپل سکرین باندې څه کوو خاپ راولو. مطلب چې نیم سکرین چې دی یو فایلونه وي او نیم سکرین چې کم دی بل فایلونه او موږ په دواړو فایلونو کې کار کولی شو. نو موږ به څنګه چل کوو چې کله موږ وینډو پلس لیفټ یا رائټ ایرو چې کم دی هغه موږ ووهو، لیفټ یا رائټ ایرو چې دی هغه کم دی نه هغه تاسو ته وایم دا دی، دا چې کم تاسو ته مخامخ کاري دا لیفټ او رائټ چې کم ایرو دی دا موږ سره دا دی. چې دې کله موږ وینډو سره وینډو بټن سره چې کله موږ لیفټ او رائټ ایرو وخو دا به څه چلو شي، دا به هاف سکرین ونیوي. تاسو کتلی شئ د هاف سکرین ونیوه. اوس په دې دواړو کې موږ خپل کار کولی شو چې کو د دیو فایل کې کار کوم او که زه په دیو فایل کې کار کوم نو په دواړو کې موږ څه کولی شو، کار کولی شو. پنځمه طریقه حاجی کوس موږ له څوک وایي چې تاسو څه چلو کې خپل لیپټاپ یا کمپیوټر چې کوم دی هغه تاسو بند کړئ، شټ ډاون یې کړئ. نو موږ هغه څنګه چل کوو، عموما موږ داسې چلو کوو چې راوشو دلته کې دا کم چې موږ له دلته کې د ګوټ کې وینډو ښکاري، موږ دلته کې راشو او په دې پاور بټن باندې چې کله موږ کلیک کوو دلته کې موږ ته راځي شټ ډاون. موږ عموما دغه شان چل کوو چې په دې باندې موږ کلیک کوو زموږ پی سي چې کوم دی یا کمپیوټر لیپټاپ چې دی یا کمپیوټر چې کوم دی هغه څه کېږي هغه پاور اپ شي. خو نه جي نن د تاسو ته یو بل شارټ کټ هم چې په اسانه طریقه باندې موږ څنګه خپل لیپټاپ چې کوم دی هغه شټ ډاون کوو. چې کله موږ وینډو پلس ایکس او یو چې موږ څنګه وخو نو زموږ لیپټاپ چې کوم دی هغه به شټ ډاون شي. همدغه شان د نورو طریقو لپاره او د نور ټیپس اینډ ټریکس لپاره زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړه. کو ویډیو مو خوښ شوی نو ضرور شیر کړئ نور ملګرو سره هم چې دغه شان هغې ته هم د دې نه فایده حاصله شي او څه معلومات ته هم ولا حاصل شي. که زما په یوټیوب چینل کې تاسو نوی نو ضرور زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن ووهئ
وخه چې دغه شان دغه نور هم تاسو ته وړې وړې ټیپسونه ټریکسونه چې کم دي یا د کمپیوټر په باره کې یا د موبایل په باره کې تاسو ته در رسي.